اوله دا کم قوم چې راجمع شوی دی دلته د لوی د وړو د راجمع کېدو شکریا ادا کوو او سلام ورته پیش کوم او د هغې نه پس د دې میډیا د ورونو چې کم دی نو هم شکریا ادا کوو چې دوی راله دلته او مسله دا ده کومه خبره ده او هغه یې چې کم دی نو مخې ته مخ په وړاندې باندې ویوړه لہذا زما د ورونو خبرې اترې وکړې او مسله دا ده چې دوی پکې مخکې نه هم دغه شان انوال دی مخ په وړاندې پکې روان دي نو دوی ته ښه معلومات دي لہذا زه به د دې غونډ ویلج کونسل په سطح باندې داسې خبره وکړم چې دا د ډېرۍ دا هم بل څوک نه دي دا هم زمونږ ورونه دي د شاګنۍ دا هم زمونږ ورونه دي او مشران دي زمونږ او د نصیر آباد دا هم زمونږ ورونه دي او مشران او کشران ټول زمونږ یو شی دی خو بهرحال داسې ده چې زما خپل خیال دا دی چې کوم حقیقت دی زه به دا ووایم چې کوم حقیقت دی هغه مخې ته شو او تاسو د کیمرې په دغه باندې مخ په وړاندې باندې ویوړو نو زما دا خیال دی چې یاره که هغه زمونږ د ډېرۍ ورونه دي که هغه د شاکنۍ ورونه دي نو هغوی ته زما دا درخواست دی چې کم په کاغذاتو کې کم دغه دی نو زما خیال دا دی چې هغه د نصیر آباد دی نو چې د نصیر آباد دی نو موږ دا نه وایو دا زموږ ټول یو شان ویلیج کونسل دی او موږ له ټولو له دا پکار ده چې زموږ ویلیج کونسل ته یو کار راځي یو پراجیکټ راځي او په هغې باندې چې کوم دی نو موږ د دې ټولو سیاسي څومره پالټو مشران چې کوم دی د هغوی شکریا ادا کړو او مسله دا ده چې نه چې د هغې مخالفت وکړو دا نصیر آباد هم د شاکنۍ د مشرانو کشرانو دی او هم د ډېرۍ دی او هم مسله ده دا ټول کلي موږ ته ټول یو شی دی خو موږ د پخوانې نه دا خبره کړله چې په کوم کلي کې کوم سکیمو منظور شوی دی او په کوم نوم باندې راغلی دی نو موږ د هغې تایید کړی دی د هغې دغه هم نه دی کړی مخالفتو بعضې عناصر دا کم چې راپاڅېدلي دي زه به دیو ته ووایم او دا خبره به ورته په ګوته کړم چې هغه به کیدی شي لکه ناپوهه به کیدی شي دا کاغذات یې سړي صحیح نه کتلي نو په دې وجه باندې به د هغه خو د هغوی هم شکریا ادا کوم او مسله دا ده چې یاره داسې به وشي چې یو ټایم به راشي هغوی به هم په دې حقیقت باندې پوه شي دغه به شي د هغه خپلې خبرې د به وروستو شي او موږ دا وایو او دا غواړو چې مسله دا ده چې زموږ دا ویلیج کونسل چې کوم دی نو کامیاب شي او مخ په وړاندې باندې لاړ شي او ترقي وکړي نو دا به ډېره ښایي او دویمه خبره دا ده چې ایم این پي ایس صاحب کوم ټیم اخیستی دی د هغوی هم شکریا ادا کوو د دې ټیمو ځکه چې زمونږ موجوده حالاتو کې نه د دې کلي په لاس کې څه شته نه د ډېرۍ په لاس کې څه شته او نه د شاکنۍ په لاس کې څه شته د هغه خلکو په لاس کې سکیمونه هم شته دغه خلکو په لاس کې پراجیکټونه هم شته زما دا خیال دی او د هغو نه مې ریکویسټ دی که زما دا ورونه د شاکنۍ خفی او داسې چې یاره مسله دا ده چې هغوی ته د کومه دغه نو د هغوی نه زه دا مطالبه کوم چې مسله دا ده ایم این ای صاحبو ستا څه شکر الحمدلله د صوبې پورې چې کوم دی نو حکومت دی او چیف منسټر دی او ماشاءالله چې ته څه غواړې نو هغه کولی شي دلته نو مسله دا ده چې دا مې راته درخواست دی دغه زما مشرانو له دغه ورونو له او مسله دا ده موږ ټول در سره یو عزت وله ورکړه او چې د 10 کروڑو روپو دغه وله ورکړي نو زما خیال دا دی چې زمونږ د لوی وړو به اعتراض نه وي داسې ده هېڅ قسمه څه اعتراض به نه خو بهرحال زه دا خبره کوم چې که په دې شته کې چې کوم دی نو بعضې دغه خلل غورځوي یا څه کوي یا څه کوي نو دا د دې قوم ملګری نه دی دا د دې قوم دشمن دی نو زما دا خیال دی چې د هغې دي چې کوم دی نو مسله دا ده چې یاره انتظامیه خپل دغه وکړي او د دې نه علاوه د دې نورو محکمو هم موږ شکریا ادا کوو کومه محکمو چې کوم دی نو دا کار ځای ته رسولی دی او کړی دی او په میرټ باندې کړی دی نو د هغوی هم شکریا ادا کوو د ډي صاحب هم شکریا ادا کوو او دې نه علاوه چې کوم دی نو مسله دا ده چې یاره زموږ به دا درخواست او چې څوک هم په دې صوبه کې راځي نو هغوی ټولو ته به موږ دغه کوو چې یاره زموږ د ویلیج کونسل له څه راکوي او موږ یې ترې راوړو خو داسې نه په دغه طریقه باندې نه چې یاره مخالفت یو پراجیکټ راشي او د هغې راپاسو مخالفت یې کوو مخ په وړاندې باندې بل طرف ته ریږو نو د دغه خبرو ملګري نه یو بیا داسې هم شو ده چې په تیر وخت کې مسله دا ده چې یاره دا کم پراجیکټ د 2022 نه را روان دی کم ځګونه چې ورکړی شوي وو ته په الله یقین وکړه دا قوم ګواه دی په دې خبره کې چې یاره زما محترم حاجي صاحب چې کوم دی یو خبره وکړه په دې جومات کې او زه راپاڅېدلی یم په دې کم عمرۍ کې او ما ورته وي چې حاجي صاحب دا کلی به چې کوم دی په دې خبره باندې نه دغه کوو دا زما د کلي سکیم دی که دا په ملکانه کې کېږي او که دا په دغه ځای کې کېږي که دا په هغه ځای کې کېږي هغه خبره په ریکارډ ده انشاءالله لوی وړو ته دا پته ده نو مسله دا ده
چې هغوی څنګه خبره وکړه ما ویل حاجي صاحب ته زموږ مشر او بالکل ټیک ده بس ملکانه ستاسو کوم معاهده شو ده هغه معاهدې مطابق چې کوم ده هغه هم اوس مخې ته راغله چې ستاسو کوم معاهده چا کړله نو موږ کلی نه ورانو موږ په کلي کې به انشاءالله یو اتفاق او یو اتحاد یو او مسله دا ده راپاڅېدلو لوی وړو په دې ځای باندې دعا کړله د دغه معاهدې ته کړله داسې نه ده شو چې په هوا کې شوي ده او په دغه کې شوي ده او هغه ټولو ته چې کوم ده نو په ګوته باندې ده که کوم کسان د هغې نه داسې چې روګرداني کوي نو هغه به اوس هغوی ته پته وي خو انشاءالله العزیز زمونږ د کلي چې کوم دی نو کوم مشران دي کوم دغه هغه به د هغوی فیصلې نه د هغه معاهدې نه به یې روګرداني نه کړي نو زما ریکویسټ دی چې مشرانو راپاسئ کوم کسان نه پوهېږي نو موږ ټول د ځان سره واخلئ چې هغې ته ښونه وکړو چې یاره په داسې پراجکټ او خراب یې نه کړي او مسله دا ستا د دې ویلیج کونسل د ټولو ښایست دی او دغه نو د ټولو یو ځل بیا شکریا ادا کوم د ټولو شکریا ادا کوو